بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو سلام علیکم. ګران کتونکو 13 ورځ چې د نېشنل سکیورټي کمیټې اجلاس شو هغه کې څه فیصلې شوې ځکه چې په ملک کې دهشتګردي چې کومه ده یو واري بیا ډېره په تیزۍ سره خاص کر په دې 13 میاشتو 3 میاشتو کې چې کوم دی ډېر په تیزۍ سره حالات خراب شو. داسې ښکارېدله چې پاکستان یو واري بیا د دهشتګردو په نرغه کې دی. هغوی څه فیصلې وکړه. د فیصلو نه داسې ښکاري چې یاره ګینې یو وارې بیا کایناټیک یا ملیټري اپریشنز به کېږي. او نن د اسلام آباد پولیس چې کوم دی د هغې آی جي هغوی مې یو بیان راغی چې ډېر زر به تاسو ته پته ولګي چې یاره موږ به په لویه پیمانه باندې د عسکریت پسندو خلاف اپریشنونو د هغې آغاز به کوو. سوال دا دی چې ما په خیال د دهشتګردۍ مسله، عسکریت پسندۍ مسله یا دلته کې د بنیاد پرستۍ مسله پاکستان کې داسې نه ده، څه نوې نه ده یا سړومبی نه ده چې اچانک راووتل، نه دا فایر فایټینګ سره چې بس اور لګېد او راشه دا مړ کړې. زموږ دا مسله د شروع نه پاتې شوې ده. په کار دا دی چې سرکار، ریاست یا د ریاست ادارې لمبې خو دا وګوري چې دا مسله راغلې ولې ده. یو پیره چې دا مسله حل شوله نو دا دوباره څنګه د سر راوچت کو، دا هم غټه خبره ده. کم ایریاز، کمزور ایریاز دي، لکه زه دا وایم که چېرې کاونټر ټیرر پالیسي جوړیږي یو کمپلیټ پیکیج پکار دی، یو سکیورټي پالیسي پکار ده او په هغې کې بیا پولیټیکل اسپیکټ، سکیورټي اسپیکټ، اکنامیک اسپیکټس او سوشل اسپیکټس دا ټول په نظر کې ساتل پکار دي. دا اوس څنګه چې مخکې وایي چې یاره بس دهشتګرد یې ورځي او دهشتګردو لکه زموږ پولیس والا غریبانان ټرین نه دي، ویل اکوپ نه دي. د دهشتګردو سره چې کومه وسله ده، زموږ سره کومه وسله ده، د پولیس سره ډېر زیات فرق دی. هغوی هارډن دي، هغوی چې کوم دي ویل ټرین دي، دلته کې د دوی هغه ټریننګ نشته دی. لمبې پکار دا دي چې ما په خیال باندې نېشنل سکیورټي کمیټې له چېرې لمبې یو سکیورټي پالیسي راشي او لمبې یو کاونټر ټیرر پالیسي راشي، په هغې کې دا ټول څیزونه لیست شي چې یاره کم وجوهات وو چې د هغې د وجې نه مذهبي انتها پسندي په پاکستان کې ډېره شوه. یوه دویمه خبره دا و چې کم وجوهات وو چې د هغې د وجې نه دا مسله دوباره راغله، باوجود د دې نه چې 80,000 خلکو چې کوم دی هغه موږ قربان کړو او هغه خلک بیا راغی. دا بیا څنګه راغی؟ بیا دا پکار چې زموږ کپاسټي کتل پکار دی. د ریاست کپاسټي څه ده، د صوبایي حکومتونو کپاسټي څه ده، د ډسټرکټ ګورنمنټس کپاسټي څه ده او د پولیس کپاسټي څه ده، دا ټول کتل پکار دي. د هغې نه پس اوس کې وارې بیا ول لکه څه پکې لا دا وایي چې موږ پکې افغانستان ته هم په پکې اوړو. ته خو تیټر اف وار چې کوم دی د وار دا تیټر دا خو ته غټې اوس تا خپله کپاسټي څونه ده؟ آیا ته په خپل ملک دننه د دهشتګردو خلاف یا د عسکریت پسندو خلاف چې کوم دی یو مؤثر اپریشنز کوی شي؟ او د اپریشن دا مطلب نه دی چې ته نن لاړلې، دا خو فیس ټو فیس جنګ نه دی چې هغوی به هغې غاړې ته ناست او ته به دې غاړې ته ناست او جګړه به کېږي لکه څنګه چې فارمل جګړې کېږي د مختلفو فوجونو ترمنځ. دا خو چې کوم دی اټیکس کېږي، دغه شانتې چې کوم دی سنیپس اټیکس کېږي، ځکه چې وایي چې همیشه هغوی خو د وخت او دې ته نه ګوري چې سبا به 4 بجې هغوی اټیک کړي یا 15 بجې به اټیک کړي یا به 10 بجې اټیک کړي. دا خو ده چې یو هیو د واچ اینډ دې هیو د ټایم والا خبره ده. نو زه دا وایم چې حکومت ته لمبې پکار دي چې یو داسې پالیسي جوړه کړي چې لمبې خو هغه وجوهات فایند آوټ کړي چې د کومې وجې نه په ملک کې دهشتګردي ده. یوه دا دونه ګران کار نه دی. دویمه دا ده چې د دې سره دماغ به اوس څنګه کېږي؟ آیا دا صرف په کایناټیک اپریشن سره به کېږي که نه د دې نور څه پولیټیکل اسپیکټس ته، سوشل اسپیکټس ته، ریلیجیس اسپیکټس ته، هغه به هم کتل پکاري. د دې سره سره بیا دا ده چې فرسټ ریسپانډرز چې کوم دي هغه پولیس دي. ځکه د خیبر پښتونخوا یا د بلوچستان پولیس هغوی خو قربانۍ ورکوي. موږ روزانه ګورو په دې 13 کال کې د 100 نه سیوا د خیبر پښتونخوا ځوانان چې کوم دي د پولیسو هغه شهیدان شو، هغوی خو قربانۍ ورکوي. خو آیا هغوی دونه ټرین دي؟ آیا هغوی دونه اکوپ دي؟ هغوی موبیلیټي چې کومه ده د هغوی سره آرمز، امونیشنز هغه دومره دي چې د دوی مقابله وکړي که نه دي؟ نو لمبې هغه اکوپ پکار دي. لمبې فیسیلیټیز چې کوم دي هغه انکریز کول پکار دي. لمبې یو بیانیې باندې کار پکار دی. لمبې د دې پولیټیکل اسپیکټس باندې کار پکار دی. نو دا ټول څیزونه د دې نه پس بیا راتلل دي. فاینلي چې کوم دی هغه کایناټیک اپریشنز دي، په هغې باندې کار پکار دی. بله دا ده چې که دا تیټر اف وار مونږ ایکسټینډ کوو افغانستان ته، نو آیا دا مونږ افورډ کوي شو؟
آیا مونږ چې کوم دی دونه کپاسټي شته چې اکراس د بارډر مونږ داسې قسمه اپریشن چې کوم دی هغه لانچ کړو. نو زه دا وایم چې یو هولسټیک اپروچ سره راتلل پکار دي. دا کوم دی یو فوري طور باندې یو نی جرک ریاکشن په طور باندې چې کوم دی اپریشنز لانچ کول یا چې کوم دی ملټري موو کول یا چې کوم دی لارج سکیل باندې چې کوم دی ډپلویمنٹ کول دا نه لمبې دا پکار دي چې یاره اسپیکټس معلومول پکار دي، وجوهات معلومول پکار دي، بیا خپل کپاسټي، بیا خاص کر فرست ریسپونډرز د پولیس کپاسټي دا وی ټریننګ، بیا د پولیټیکل سایډ چې کوم دی د ټولو باندې خبره پکار ده او یو هولیسټیک پالیسی پکار ده، یو سکیورټي پالیسی پکار ده، یو کاونټر ټیرریزم پالیسی پکار ده. دا غي نه پس چې کوم دی کدا کاینټکس کارونه کیږي نو دا غي وسه پیدا یي یعنی څنګه چې مخکې مونږ په درځنونو اپریشنونه کړی دي او دا غي حل دا غي پروډکټ دا دی چې نن یو واري بیا په ملک هم هغه حالت دي کوم چې د دې اپریشنونو نه مخکې